إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سورة الإسراء آیت نمبر دی 9. ولا تمشي او مگرزا فی الارض پمزکه کی مرحا مسمس انک یقینا لن تخرق الارض زمکه نشش لولی په خپل قدم سره ولن تبلغ الجبال طولا او نغره ته رسیدې شي غرونو ته رسیدې شي طولا په اوږدوالي کې. دی آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی نهی کړی دا د تکبر او د لویۍ کولو نه، د فخر او د مستی کولو نه، د غرور نه الله منع کړی ده. ولا تمشي فی الارض مرحا، الله فرمایي ځمکه کې مست مه ګرځه. او الله علت بیان کړی دی، وجه بیان کړی ده. هغه وجه د انسان عجز دی، د انسان کمزوری ده، ضعف دی. انسان تعالی فرمایي ځمکه کې مست مه ګرځه. ولې؟ علت یې څه دی؟ ته ضعیف یې، ته کمزور یې، ته دا ځمکه په خپل قدم سره نشي چولی او غره ته په اوږدوالي کې نشي رسېدلی. تا کې ضعف دی، تا سره تکبر نه ښایېږي، تا سره لویي نه ښایېږي. د تکبر په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم کې ډیر مذمت راغلی چې انسان لویي کوي، تکبر کوي، فخر او غرور کوي. حدیث کې راځي د سلمة بن الاکوع رضی الله عنه نه روایت دی چې نبی صلی الله علیه و وسلم وفرمایل لا یزال الرجل یذهب بنفسه، همیشه یو سړی چې هغه تکبر کوي، خپل ځان اوچت ګڼي، نو حتی یکتب فی الجبارین، دا همیشه ځان لوی لوی کوي، نو الله تعالی دا په جبارینو خلکو کې ولیکي، د هغو په فهرست کې او د هغو په زمره او ډله کې الله دا ولیکي. نو کومه سزا چې به الله بیا جبارینو ته ورکوي، سرکشه خلکو ته به ورکوي، هغه سزا به الله دته هم ورکوي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي